او د 1200 وړو په 200 روپۍ نه لګي دوی دا سوچ نه دی چې دا ولې دا نرخ دونه حد ته ورسېد او دا 980 روپو وړو اس دا د خوراک وړ دی زما خیال دی چې دین خو مې هم شونواړی چې دا کم بین پدې کې کم وب پدې کې کم چوکر پدې کې نه خبرېږي دا وزیر اعلی چې دا کم د قوم سره کې پی کې د قوم سره کم ظلم روان دی زموږ د وزیر خوراک سکی دا د سیکریټری خوراک سکی د دوی څه ذمہ داری ده بس تنخواګانې باندې مراعات پالي په خبر کنډیشن دفترو کې بناسي چې یو میل د 5 نه والا د 10 لک روپو پورې په دې سرکاري وړو کې دا پراپټ ته مدن دي غریبانان خلک ډیر پریشان قسم په خدای چې بیګا یو سړی مال راغله ماته په جړای جوړل دي چې کم بحران کم پریشانی بزنس هم زما ودر سیاحت هم زما ودر دلته زراعت د پاره زما کوم نشته پورې غړدره پورې غړلې پمنځ کې سینده سبا کې داخله انډستری د سټیټ نشته چې خلک پکې مزدوري وکي کله چې قوم ته مشکل پیخیږي او تاسو مال د ادارې خیال د موقع پر هم کوي او زما आवाज زما جذبات خلکو ته رسوي اصل صورتحال دا دی چې مخکې خو به موږ دا فریاد کوو چې را په پنجاب کې د یو پارټۍ ګورنمنټ دی په صوبه کې د بلې پارټۍ ګورنمنټ دی او دلته به موږ ته خلکو صوبایي حکام به دا فریاد کوو چې را په پنجاب کې د مسلم لیګ حکومت ته موږ ته وړنه راپرېږدي او نن خو تاسو ته پته ده په پنجاب کې هم د پی ټي آی حکومت دی او په کې پی کې هم د پی ټي آی حکومت دی ما ستاسو په پیج باندې په سوشل میډیا کې سو پیری د صوبایي خپل وزیر اعلی نه ما مطالبه کړله او کوم مشکل چې د وړو پاکله د ما دغه نشاندهي هم کړې ده ونن ستاسو په دې چینل په وساتت سره به زه هغه تفصیلي صورتحال نه قوم هم آګاه کم او زما د کامل یقین دی چې حکام دې ته په ښه نګاه سره وګوري زما خیال دی چې دا مشکل باندې به قابو موږ راوړو عوامو ته به پبلک ته به ډېر غټ ریلیف میلو شي نن سبا پرایویټ وړو چې کوم دي پینډۍ وړو چې ورته موږ پنجاب وړو د هغې قیمت 2200 روپیو ته رسېدله 20 کیلو اوس دا ولې ګران شو دا په دې بنیاد باندې ګران شو چې کله ته د پنجاب نه د ګاډي لوډینګ وکې او د روات نه ګاډي راوځي په لارې باندې هغې ته ځای په ځای پولیسو ناکې کړي دي او د وړو داسې پړتال کې لکه څنګه چې نارکاټکس والا چرس ګوري آیس ګوري پوډر ګوري او بیا د هر سړي خپله مرضي د هرې ناکې څوک په 1,000 روپۍ رضا کېږي څوک په 40,000 روپۍ رضا کېږي څوک په 50,000 روپۍ رضا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی کله پرچه وشي نو بیا کم سے کم نن هم زموږ ګاډي ولاړ دي د مینګور یو ډیلر کریم آټا ډیلر ګاډی نن نیوی شوی دی او زما خیال دی چې کم سے کم په هغه جرمانه لګي 3 لک روپۍ به لګي نو د مارکیټ تشخیص دا ده چې تا ته مال راځي په وافر مقدار سره او په وافر مقدار سره د نکاسي کېږي وځي نو پرابلم نه پیدا کېږي خو چې کله ستا نکاسي د 100 بورو ده او تا له راتله 50 بورې شي نو ګاګ ډیر شي مال کم شي نرخ اوچت شي دا د مارکیټ تشخیص ده اوس راځم چې دلته کې سرکاري وړو ورکړل کېږي کم باندې چې سبسډي ورکوي حکومت پاکستان د هغې بورې قیمت دی 980 روپۍ خو د هغې د طریقې کار په وجه باندې قوم ته هغه سهولت نه میلاویږي ګورنمنټ سبسډي پیسې بوج برداشت کوي خو د نعم البدل د هغه وړو د چوټ چې کوم دی پبلک ته غریب عوام ته هېڅ سهولت نشته زه لنډ غونده کې مثال ستاسو په مخ کې ږدم نن د حکومت سرکاري وړه پرایویټ 980 روپۍ د هغې بورې ریټ دی 20 کیلو او د چوکرو ریټ 1200 روپۍ دی یعنی انساني فطرت په کله دا ومني چې په 980 روپۍ واقعي حقیقتا بنیادونو کې خلکو ته وړه میلو شي بیا د هغې تقسیمي کار د هغې دا دی چې هغه ډیلرانو نه ورکوي دا دی پټ د سهار میل والا ولګي د وړو ټرک ډک کې 500 توړي چېرته ولي کوکړۍ ته ولېږي او په کوکړۍ کې 100 پورې نه خرڅېږي ته د 500 بورو ټرک لګي او ګنټه پس واپس راشي وایي چې خلکو ته وړه میلو شو هغه ګاډی نیم په نیم واپس راوړي په میل کې واچوي په کار خو دا ده چې که د حکومت په دې تقسیمي کار باندې خپل چیک اپ ساتي نو چې دا ډیلران دي په بازار کې پلار په نیکه د هغو پوډرین ډیلر د هغو چې کوم دی کسب دی هغو سره لیسنس دي هغه ته راغلی ته په داسې طریقه باندې تقسیموي چې بس اړداو دی او خلک راغلي سهار مزدورۍ له بازارونو ته دا به مزدوري دي اړي به پرېږدي د وړو بورې ته به ودرېږي
دکان ټیم خو شته کنه سهار نواله ماښامه پورې دا دکاندار په خپل دکان کې ناست دی که ته چیک اینډ بیلنس ساتي نو بالکل ستا حق شته ستا پوډ محکمه شته ستا اسسټنټ کمیشنران شته ستا عمله شته د دې په چیک اپ ساتي شناختي کارت دې لیکي بیا د هغه شناختي کارډونه باقاعده ویریفیکیشن کوي خو دا طریقه خو نه ده پکار چې ته ګاډي ډکوه او نیم ګاډي هلته ورکوه او نیم ګاډي بیا واپس میل ته اچوه د دې طریقه کار د لاسه د دوو خبرو په وجه باندې چې یو په وړو پابندي ده دویم چې کوم دی کم وړو سرکاري وړه دي حکومت چې کوم په هغې باندې برداشت کوي د قوم دپاره هغه وړه په صحیح معنو سره خلکو ته میلاویږي چې تر څو پورې د پنجاب نه د وړو ازادانه پالیسي نه رخ شي د وړو مشکل تاسو نن په 2200 روپۍ وایي خو زه د دې نرخ 3000 روپۍ محسوسوم پکار دا نه ده چې زموږ خپل وزیر اعلی دی او هغه د پنجاب وزیر اعلی سره رابطه وکړي چې دا خو زموږ یو پاکستان دی یو ملک دی یو غم دی یو خادي دی یو درد دی یو خوږ دی ولې دا پابندي لګېدلې ده موږ ټول عمر د پنجاب غنم استعمال کړي دي څنګه چې پنجاب زما غنم زه د پنجاب غنم استعمالوم پنجاب زما اوبه زما بجلی م استعمالې کړم دا نظام قدرت داسې کړی چې بعض ځای کې غنم پیدا کړل بعض ځای کې اوبه پیدا کړل بجلی پیدا کړله نو زما د دې چینل په وساطت سره زه د خپل وزیر اعلی نه پر زور مطالبه کوم چې پوری طور کته د وړو په قلت باندې د قابو بوندو صحیح کوشش کوواړې نو پکار دا ده چې ته د پنجاب وزیر اعلی سره خبرو کې او دویم ورته زه دا ریکویسټ کوم چې ته د میلونو والا خبرې مه وره نن یقین وکړه چې یو میل زه الزام نه لګوم خو زما چې کوم الله مالا حس راکړلی سوچ راکړلی فکر راکړلی ما ته دا محسوسیږي چې یو میل د 5 نه والا د 10 لک روپو پورې په دې سرکاري وړو کې د هغو پرافټ دی آمدن دی او قوم حکومت غلطي داسې ده چې حکومت د دې غنمو دپاره د 40 کیلو دپاره ریټ مقرر کړلی 1765 روپۍ په 1765 روپۍ باندې سرکاري غنم میلونو ته میلاویږي او مارکیټ کې د هغې ریټ دی 3600 روپۍ حکومت خو نقصان کوي خو د حکومت کم نقصان چې د قوم ته پیدا نه ورکوي دا یا ډپارټ محکمې چې کومې دي زه د چا نوم نه علم ادنا سے لے کر اعلیٰ تک ته دا ډیفرنس 2100 روپۍ ډیفرنس څنګه پکار دی دا به هلو په دې باندې قابو موندی کېږي چې د دې بیلنس برابر شي 1765 په ځای باندې کم سے کم 2500-3000 روپۍ شي چې تا کولا او میدان کې د غلا دپاره ګنجایش پرېښودی دی تا پیشو ته د واز 2 امیل په غاړه کړی پیشو د واز 2 امیل دا به ساتي خوري به ګڼه او بل دا کومه فارموله ده چې ما تاسو ته وایي چې چوکر په 1200 روپۍ دی او اوړه په 980 د عقل مني چې د انسان د خوراک شی په 980 روپۍ ته ول ریټ مقرر کړل د زناورو د خوراک شی دغه 1200 روپۍ ریټ دی نو دا قلت زم چې په دې باندې په سنجیدګۍ سره کوشش ونه شو صوبه کې پی کې ګورنمنت او بل دا تاسو کوم د خپل وزیر اعلی نه چې ټیک ته خو د وړو کوټه سی واکه د غنمو کوټه سی واکه تا تکلیف بیان شي په اخباراتو کې په سوشل میډیا خدا ته پیدا خو ته مل ورګي قوم له خو نه ورګي پکار دا چې دا وزیر اعلی صاحب د اټا ډیلر راوړي از زمینی حقایق هغه دته مخې ته کیدي او د هغې په بنیاد باندې پالیسۍ جوړې کړي چې حکومت خو تاوان کوي خو قوم ته خیر میلاو شي که نه او دا 980 روپو له وړو دا د خوراک وړه دي زما خیال دی چې دې نه خو به میخ هم شونواړی چې دا کم بین په دې کې کم اوبه په دې کې کم چوکر په دې کې نو دا ضرورت د دې خبرې دی چې پوري طور د پنجاب حکومت سره رابطه وشي او د دې چیک اینډ بیلنس نظام جوړ شي او دا وړه د ټرکونو نه راوغه دا ګوره زه تا دا تپوس کوم ما یو سړی چیرمن ځان نه مقرر کړلی بلدیاتو کې نالې مسخه پسخه دار نه جوړی بجلی راته نشته هغه بلب راته نه لګوي اوبه راکړه نشته را نه راکوي اوړه راله ویشي دا د کوم ځای انصاف دی د کوم شي دپاره چې ته ما مختص کړی خوښ کړی مې او بیا تاسو ګورئ چې د دې وړو د لاسه غریبانان خلک خو ډېر پریشان قسم په خدای چې بېګا یو سړی مال راغلی او ما ته په جړای ژړل دي چې کم بحران کم پریشاني او تا چې څنګه خبره وکړه نن د ګیس د نرخ ته وګوره که نه ګیس چې کوم دی نن په 300 روپۍ باندې کیلو نه میلاویږي دا ولې نه میلاویږي دا ځکه نه میلاویږي چې نن درېیم ورځ سوی ګیس په بیپونو کې نشته ماشومان خو به ډوډۍ غواړي که نه ماشومان به سهار ناشته غواړي
ګیس نشته دا بالکل د یو بل سره لازم ملزوم دي دا په پلانینګ باندې LPG نرخ د بړاول لپاره دا د ګیس د محکمې باقاعده مراعات خوري. زما دا گزارش دی چې پوری طور په ګیس باندې هم نظرثاني وشي او د وړو په معامله وزیر اعلی صاحب اټه ډیلر راوړي او د دې مشکل نه د وتو دپاره KPK کې د قلت د ختمولو دپاره هغه چې کوم دی په دې پالیسۍ عمل وکړي او د وړو تقسیم کار درست کړي او د پنجاب نه چې کوم دی دغه چې کوم دی سپلای چې کوم دی یقیني که چېرې دا نه وي نو زه دا محسوسوم چې ډېر لوی قلت را روان دی او زما خیال دی چې بیا کله یو پیره بحران شروع شو بیا په هغې به قابو موندل ډېر ګران دي. اوس تاسو ته پته ده چې زه په کوم شي خبرې وکړم. نن د ګوړې بورې هم په 9,500 روپۍ لګېدل ده. معاشي طور موږ یو پله سیلاب خراب کړو تباهۍ طرف ته لاړو بل پل د حالاتو دا سیلاب هم ستاسو د مخې دی مارکیټ نه خو سیاحت هم ختم شو مونږ خو هغه دور ته لاړو کوم چې په 2008 کې 15 کاله 14 کاله چې کومې قربانۍ شوې هغه رایګا لاړې مونږ یو بل چکر کې یو بل چپقلش کې د الله پاک د په دې کې بس راځي چې یو پر رحمت اوبو سیلاب راوس بل طرف ته د حالاتو د خرابۍ سیلاب راغی او خلک په پاکه کشۍ باندې مجبور دی یقین وکړه چې دلخراش حالات دي مایوس کن حالات دي او هر سړی چې کوم دی څه حالاتو لږ ډېر کاروباري خلک ډسټرب کو او غریب خلک چې کوم دی معاشي بحران چې کوم دی لیونتوب طرف ته بولي سهار ته راوځي ماښامه پورې تا ته روزګار میلاو نشي په دې کې څوک یا بهر نه څوک انویسټمنټ کولی شي یا دلته څوک په دې حالاتو کې مې کم میسج چې زما لاړ بهر دنیا ته پنجاب ته لاهور ته پنډۍ ته کراچۍ ته څوک خرچې چللی چې په دې لپاسه په موټر کې د بچو سره کینی او زما سواد ته راځي او زما صحت په ترقي دي او ته ګوره بهر منډه وکړې په دې حالاتو کې تاسو ته پته چې زما په منګوره کې د چینو د غوړو د پوډګین ډیلران کروڑو روپۍ د بهر مارکیټونو چلی تا ته پته ده چې په خپله اساسه خو نه یو بینک چلیږي نه یو صنعت چلیږي نه یو روزګار چلیږي هلته زما اعتماد دونه زیرو له لاړ چې په ما څوک ټرسټ نه کوي نن ما ته لوډینګ نه کېږي خو بزنس مایند خلک د ګوري د سواد حالات په اخباراتو کې په سوشل میډیا په الکترونیک میډیا چې سواد خلک کم طرف ته روان دی یو پله سیلاب تباهي بل پل د حالاتو تباهي بزنس هم زما ودرېد سیاحت هم زما ودرېد دلته خو زراعت دپاره ځمکه هم نشته پورې غر دی را پورې غر دی په منځ کې سیند دی څه به کوي دا خلک انډسټریل اسټیټ نشته چې خلک پکې مزدوري وکړي حکومتي امداد تاسو ته وګورئ چې را سویم ورځ نن 2425 ورځ ده یو 10 روپۍ لا چاته نه دي میلاو شوي یو طرف ته قوم په مشکل کې نه دی زه په حالاتو باندې تبصره وکړم زه په سیاحت تبصره وکړم زه په زراعت وکړم زه په تجارت وکړم زه په وړو وکړم زه په خلکو تباه او برباد شو د خلکو اوسان د خلکو فکر کار پرېښوده دی ګنګس ته خلک ګرځي چې کوم خلک زما سره رابطه کوي تاسو تصور نشئ کولی بېګا ما سره خالد خان د دیر صدر خبرې وکړې چې زموږ ګاډي ودرولې په روات باندې نه خبرېږي دا وزیر اعلی چې د قوم سره KPK د قوم سره کم ظلم روان دی زموږ د وزیر خوراک څه کوي دا د سیکرټري خوراک څه کوي د دوی څه ذمه داري ده بس تنخواګانې یې باندې مراعات پاتې په ښه ایر کنډیشن دفترو کې بناسي او د 1200 وړو په 200 روپۍ نه لګي دوی دا سوچ نه دی چې دا ولې دا نرخ دونه حد ته ورسېد دا ځکه حد ته ورسېد چې ته یو ځای ته راپرېږدي یو شی نه په خپله چې ګاګ ګڼ شي او خوراک کم شي به ګرانېږي دا خو روغه فارموله ده د بزنس نو ستاسو چینل په وساتت سره زه انتهایي مشکور یم د سواد نیوز چې په دې اهم ایشوز ماله مقرره کړه خو د وړو بحران که په سنجیدګۍ سره دی وزیر اعلی ونه کاته تاسو یقین وکړئ ما دا سوچ دی چې دوی تصور هم نشي کولی چې بیا به دا کنټرول کړي